د الله دوستانو کې او مشهور اولیاو کې شاید مومنانو کې داسې څوک وي چې هغه د حضرت بشر حافي رحمت الله تعالی علیه نه پیژني. د ده کنیت ابو نصر دی، بشر د نوم دی او د پلار نوم یې حارث دی. حافي ورته وایي، حافي هغه کس ته وایي چې خپې بله ګرځي، چې د هغې پیزار نه وي. دا ډېر قدیم ولی دی، 227 هجري کې د ده وصال شوی دی، یعنې 228 هجري نه مخکې دې دنیا ته دا راغلی دی. د هر یو کس الله تعالی دې زمونږ اعمال نیک کړي او د خپلې رضا دپاره دې وګرځوي. کم عمل چې محض د خدای د رضا دپاره او په هغه عمل کې د الله نه سوا د بل چا رضا شامل نه وي، نو الله تعالی هغه عمل بنیاد باندې انسان لا د نیکۍ توفیق ورکوي. لکه څنګه چې د ګناه یو اثر وي، د نیک عمل هم یو اثر وي. د حضرت ابو نصر بشر بن حارث حافي رحمت الله تعالی علیه د هغې د توبې واقعه ډېره مشهوره ده چې لاره باندې روانو، ځمکه باندې یو کاغذ ولید چې خلک ورباندې خپې ږدي او هغه کاغذ ځمکه باندې پروت دی لاره کې، نو هغه شانته پاک نه دی پاتې څنګه چې د الله د نوم پاک کېدل پکار دي. خو چې کله هغه کاغذ ولیده بس راپورته یې کړه او د ده سه دغه وخت کې یو درهم ورسره و، په هغه یو درهم باندې خوشبويي واخیسته او کاغذ یې صفا کړو، کم کاغذ باندې چې د الله نوم لیکلی شوی و، او هغه یې د دیوال په یو سوړه کې کېښودو. بس دا یو عمل ویې کو، نه پکې چاته ښودل غرض و، نه دکاوه د هغې پیش نظر وه، نه د چا په نظر کې ځان راوستلو، صرف د الله تعالی وحده لا شریک د رضا دپاره او د الله د نوم د تقدس او د احترام دپاره هغه د عمل وکړو. چې شپه شوه اوده شو نو خوب ګوري او په خوب کې هغه ته یو ویونکی وایي چې ای بشره، لکه تا چې زما نوم خوشبودار کو او زما دا نوم په کاغذ باندې لیکلی شوی و هغه دې پاک و، نو دغه شان به زه دنیا او آخرت دواړو کې ستا د نوم خوشبو خورومه. استاد ابو علي دقاق رحمت الله تعالی علیه دا ډیر یو رسیدلی بزرگ دی. هغه وایي حضرت بشر رحمت الله تعالی علیه چې به د کمې لارې نه تېرېده او کم جماعت نه به تېرېده او خلکو به لیدو، نو خلکو به د هغې ډېر تعریف کو او ویل به چې دا هغه شخص دی چې دا ټوله شپه نه اوده کېږي او په 3 ورځو کې صرف په 3 ورځو کې یو ورځ دا روژه نه ساتي. حضرت بشر حافي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې کله ما به د خلکو دا خبرې واورېدې نو زه به په جړا شوم او جړل به. نو استاد ابو علي دقاق رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې هغې نه تپوس وشو چې ته ولې جاړې؟ نو هغه ویل زه په دې باندې جاړم چې ما ته چېرته نه دی یاد چې ما ټوله شپه د الله په یاد کې تېره کړې ده، ټوله شپه مې د الله ذکر کړی دی، د الله په یاد کې ټوله شپه رونه کړې ده، ما ته نشي یاد چې ټوله ورځ ما روژه ساتلې ده او ما څه خوړلي څښلي نه دي، لیکن الله تعالی د خلکو په زړونو کې
زما تقوا پرهیزګاري روجا د شپې عبادت واقعات اچولی دي او هغې د دې معاملې ذکر کوي.